بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم. امو عزت مندو مشرانو کشرانو، زه نن تاسو ته یو ډیر اهم موضوع باندې مخاطب یم چې هغه ده د اختلاف مطالع یا د سعودي عرب سره د روجې نیولو او د اختر کولو په باره کې واضح صفا او قرآنی دلایل، احادیثونه او د فقه حنفینا د اجماع صحابنا او بیا اخیری کې ساینسی تحقیق او بیا یو مطالبه. نو دا ویډیو لګوند کې تر اخیره پورې وګورئ چې آیا مونږ کم طرف ته روان یو او مونږ کم ځای کې غلطي کوو. ټولو نه اول آیا مونږ د سعودي عرب په رؤیت باندې روژه نیولی شو او که نه شو نیولی؟ د سعودي عرب په رؤیت باندې اختر کولی شو که نه شو کولی؟ دا یو خبره. دویمه خبره، آیا د سعودي عرب رؤیت دی که نه دی؟ دا دویمه خبره. عزتمندو مسلمانانو ورونو، پلنې خبره دا ده، زه تاسو ته یو واضحه خبره وکم، هغه به انشاءالله اخر کې د خلاصې په طور باندې تاسو ته یو څو څیزونه وړاندې کوم. تاسو خپله سوچ وکئ، ستاسو عقل هم کامل دی، تاسو هم الله تعالی عقلمند پیدا کړي. د دې د وجې نه په دې نکاتو باندې به بیا تاسو خپله غور کوئ. اول تاسو ته دلایل پیش کوم. قرآن وی یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. ای پیغمبره، دا خلق تانا د میاشتو په باره کې تپوس کوي، ته ورته ووایه چې دا د خلقو دپاره د وختونو او د حج نشانیانې دي. پوه شلې؟ اوس دا مواقیت للناس والحج د دې څه مطلب دی؟ یعنی د وخت د تعین، میاشت د وخت د تعین دپاره یو نشانی ده. یعنی دا آیت واضحه کوي چې د سپوږمۍ تعلق، د میاشتې تعلق د خلقو د اوقاتو د تعین سره دی. د سپوږمۍ په ذریعه سره خلق خپل اوقات معین کوي چې زما دا وخت دی او دا وخت دی، دا میاشته او دا میاشته. یعنی سپوږمۍ د اوقاتو د وختونو د تعین یو ذریعه ده. د قرآن د دې آیت نه معلومیږي که چېرته د سعودي عرب سره روژه نیولو او دغه شانتې زمونږ خپل اوقات تعین نو، نو بیا به قرآن داسې نه ویلي، بلکې صرف دا به یې ویلي و چې یو عمومي حکم به یې ورکړو. لومبی احادیث مبارکو کې جناب ټولو نه معتبر کتاب د قرآن نه بعد صحیح بخاری او صحیح مسلم دی. اصح الکتب بعد کتاب الله ته صحیح بخاری ویل کیږي. او دغه شانتې د صحیح بخاری نه بعد د امام مسلم د کتاب درجه په تمام کتابونو کې د ټولو نه معتبره ده. او بیا د امام مسلم د کتاب نه بعد د صحاح ستو د شپږو صحیح کتابونو درجه د ټولو نه زیاته اوچته ده. زه تاسو ته چې کوم روایت ذکر کوم، دا امام بخاری په خپل کتاب الصحیح البخاری کې 1909 روایت نقل کړی دی، او امام مسلم په خپل کتاب الصحیح المسلم کې 1081 نمبر روایت دی. روایت څه شی دی؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت شوی دی. امام ابو هریره، امام المحدثین ابو هریره رضی الله عنه صحابی رسول دی، هغه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلو: صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملوا العدد 30. تاسو د میاشتې په لیدلو باندې روژه ونیسئ او تاسو د میاشتې په لیدلو باندې اختر وکړئ. که چېرته په تاسو باندې ورځ راغله نو تاسو بیا
10 روجې پوره کې، 10 روجې. اوس دا حدیث دا صفا طور سره، صفا او واضح طور سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه روایت صحیح طور سره ثابت دی چې تاسو چې کله میاشت ووینئ نو د میاشت د لیدلو نه بعد روژه ونیسئ، د شعبان میاشت ختمیدلو نه بعد او د رمضان میاشت د لیدلو نه بعد. او دغه شانتي د شوال میاشت چې کله ووینئ نو هله اختر وکئ. د شوال میاشت مو چې کله نه لیدلی نو اختر مه کوئ. دا یو روایت دی. دغه شانتي یو بل روایت دی چې کم امام مسلم، امام ترمذی، امام بیهقی، بلکې تقریبا ټولو روایاتو کې، ټولو د صحاح ستو هغه احادیثو کې هغه نقل شوی دی. حضرت قریب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. حضرت قریب فرمای چې زه په شام کې وم، سکار په سلسله کې شام ته تلو، بیا د شام نه هغه واپس راغی مدینه منوره ته. مدینه منوره کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه حضرت قریب رضی الله عنه ولید. حضرت قریب رضی الله عنه چې کله هغه ولید نو هغه ته یې وویل چې ته د کوم ځای نه راغې؟ وایي زه د شام نه راغم. نو د شام نه د راتللو په وخت کې هغه ټیم کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه د حضرت قریب نه تپوس وکړه چې آیا ستاسو د روژې میاشت په کم تاریخ باندې لیدلې ده؟ نو هغه ورته وویل حضرت قریب رضی الله عنه چې مونږ خو د جمعې په شپه باندې دا لیدلې وه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي چې مونږ خو دلته کې مدینه منورې کې د هفتې په شپه باندې دا لیدلې وه. په دې کې مزید وضاحت دپاره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حضرت قریب نه تپوس کوي چې آیا تا خپله لیدلې وه؟ وی ما م ولیده او خلق م ولیده. د دې باوجود حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د هغه جواب ورکوي چې لکن رأیناه لیلة السبت، مونږ خو د هفتې په شپه لیدلې، نو فلا نزال نصوم حتى تکمل 30 او نراه، مونږ به مسلسل روژه نیسو، مسلسل به روژه نیسو تر دې پورې چې مونږه میاشت نه وي لیدلي، چې مونږه میاشت نه وي لیدلي. دا صفا روایت د امام مسلم نقل کړی دی او د دې روایت نمبر د 1087، د دې روایت نمبر د 1087 نمبر روایت د امام مسلم نقل کړی دی په خپل کتاب الصحیح لمسلم کې. امام قریب والا دا روایت امام مسلم نقل کوي. د دې نه څه معلومیږي؟ د دې نه دا معلومیږي چې د هر یو ښار خپل خپل رؤیت دی. اوس دا روایت دا چې کومو کتابونو راخیستی دی هغه یې ورته ترجمة الباب څنګه تړلی دی. ګورئ فقه البخاري فی تراجمه، د بخاري چې څومره ترجمة الباب دی د هغه فقه په هغې کې پرته ده. دغه شانتې هر یو محدث ځان ته په خپلو کتابونو کې ترجمة الباب قائم کړی دی چې د هغې نه د هغې علمي رسوخ او علمي اثر معلومیږي. امام مسلم چې دا روایت نقل کړی دی نو دې ته باب تړلی دی، باب بیان ان لكل بلد رؤیتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد. یعنی د هر یو ښار دپاره، د هر یو کلي دپاره خپل رؤیت دی او د دې د بل یو کلي، د بل یو ښار، د بل یو ملک رؤیت دا نه معتبریږي د هر یو کلي دپاره. دا امام مسلم په دې باندې ترجمة الباب قائم کړی دی. دویم امام ابو داود په خپل سنن کې، سنن ابي داود کې دا روایت نقل کړی دی او په دې باندې ترجمة الباب قائم کړی دی. باب اذا رأوا الهلال في بلد قبل الاخرين بليله، یعنی یو شپه مخکې چې یو کس هغه چې دی نو میاشت وویني. دغه شانتې امام ترمذي دا روایت نقل کړی دی په خپل جامع
الجامع الترمذي کې او د دې لپاره ترجمه الباب څخه قائم کړی دی باب لكل اهل بلد رؤيتهم د هر یو خار او د هر یو کلی او د هر یو علاقې او د هر یو ملک خپل رؤیت معتبر دی خپل رؤیت معتبر دی دا صفا ترجمه الباب دی قائم کړی دی دغه شانتي امام نسائی په خپل کتاب نسائی کې سنن النسائی کې دا روایت دغه شانتي تړلې ده باب اختلاف اهل الافاق فی الرؤیا د ټولې دنیا په رؤیت کې اختلاف یعنی په رؤیت کې کچرته سعودي عرب ولید او دلته نه د لیدلې شوی نو په دې کې اختلاف د دې لپاره دا روایت نقل کړی دی دغه شانتي امام ابن خزیمه په خپل کتاب خزیمه کې دا روایت نقل کړی دی باب الدلیل على ان الواجب على اهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا لرؤية غيرهم د هر یو کلی د خلقو د پاره خپل رؤیت معتبر دی د هر یو ملک د خلقو د پاره خپل رؤیت معتبر دی لا رؤیت غیرهم د سعودي عرب او د بل چا رؤیت او د بل چا قتل معتبر ندی حدیث قریب دغه روایت امام بیهقی په خپل کتاب سنن بیهقی کې دا روایت نقل کړی دی باب الهلال یرا فی بلد ولا یرا فی آخر یو کس په سعودي عرب کې میاشت ولیدله او په پاکستان کې ونه لیدله نو د هغه څنګه دغه دی نو دې حدیث ته دغه ترجمه الباب قائم کړی دی دغه شانتي امام داری قطنی دا روایت په خپل کتاب کې نقل کړی دی او ترجمه الباب ورته څه قائم کړی دی باب الشهادة على رؤية الهلال گواهی د میاشتې په کتلو باندې نو اوس دا ګوره تاسو ته ما تقریبا په دې باندې ګڼ شمیر نور روایات دي نور د احادیثو کتابونه دي خو زه به تاسو ته دا ویډیو به بیا 2 غنټو ته ورسي لہذا اوس د دې نه دا معلومیږي چې د هر یو علاقې او د هر یو ملک خپل رؤیت معتبر دی او د دې لپاره بل رؤیت نشته چې کنه د بل په رؤیت باندې رجوع نیسي او د بل رؤیت باندې دی اختر وکړي اوس دې باب کې د حدیثنا یو بل وضاحت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف المطالع مرعي اختلاف المطالع مرعي امام داری قطنی دا روایت نقل کړی دی د دې حدیث نوم دی نمبر د 225 او امام بیهقی دا روایت نقل کړی دی 8489 وا روایت دی چې په هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې د هر یو ملک مطلع اختلاف کول دا قابل لحاظ دی د دې لحاظ بساتی دغه شانتي د دیر شورزو د مکمل کېدو روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له کچرته تاسو میاشت ولیدل نو روزه ونیسئ کچرته تاسو میاشت ولیدل نو اختر وکئ خو کچرته تاسو باندې وریځ راغله نو فقدروا له دا امام بخاری 1906 روایت ته امام مسلم 1080 روایت ته نو تاسو با کچرته میاشت ولیدل نو د شعبان هغه 10 ورځې هغه مکمل کړي اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی نمونه سوا حضرت ابي قتاده رضي الله عنه روایت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 میاشتا د 29 ورځې د 30 ورځې نه الشهر 29 فاذا رايتموه فصوموا کچرته تاسو د شعبان میاشت ولیدا د رمضان میاشت نو تاسو روزه ونیسئ واذا رايتموه فافطروا بیا د روزه میاشت ختمیدلو نه بعد د شوال میاشت مو ولیدا نو اختر وکئ دا روایت امام نسائی 2112 وا روایت کړی دی او امام ترمذی دا روایت 685 نمبر کې دا روایت نقل کړی دی چې
په دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صفا طور سره واضح کیږي چې اصول دا دي چې میاشت د 29 ورځو ده. 29 ورځو نه بعد عملی نمونه پیغمبر پیش کړي. کچرته مو میاشت ولیدل نو 30 ورځې پوره کړئ، کچرته مو میاشت ونه لیدل نو 30 ورځې مه پوره کوئ. اوس راځئ جی اجماع صحابه ته د صحابه کرامو عملی نمونه د امام قریب او د امام ابو هريره رضی الله تعالی، امام ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې روایاتو کې تاسو صحیح طور سره واضح طور سره تاسو ولیدل. اوس چې کله مونږ ته صفا طور سره واضح شوله چې میاشت دا چې دی نو د لیدلو باندې دا اختر او روژه دا په لیدلو باندې دا، نو څه چل دی چې مونږ داسې کوو. د دې په باره کې اوس زه تاسو ته یو څو عقلي څیزونه در کوم. د فقهاو امام شافعي رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم افضل الرای ده، د دې ټولو مطابق اختلاف مطالع معتبر دی. د دې ټولو مطابق اوس ټول فقهای احناف د احادیثو کتابونه د قرآن نه صحیح دلیل دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې اختلاف مطلع دا معتبر ده او میاشت د سعودي عرب په لیدلو باندې مونږ ته روژه او مونږ ته اختر کول دا ټیک نه دي. اوس راځئ جی عمومي حکم ته. فقهاو روایات دغه شانتې بشمیره فقهاو د دې په منزل کې لکه زمونږ د فقه حنفي چې کوم روایات دي هغه صفا طور سره واضح دي، چې هغه شامی چې کوم زمونږ فتاوه ده د ټولو نه مشهوره هغه صفا لیکلي دي چې افضل الرای دا ده چې اختلاف مطالع دی معتبر وګرځي. دې نه بعد اوس اخیری خبره کوم، بیا تاسو نه اجازه تخلم، خو اخیری کې څو نتیجې په طور باندې تاسو ته څو څیزونه ذکر کوم. ساينس وي، ساينس او ټیکنالوژي سوي. ساينس هم دا وي چې یو د الیپټیکل اوربیټ بیزوي مدار چې ورته ویل کېږي، دا ځمکه چې دا ګول ده. دا هر ساینسي کس ته دا معلومه ده چې ځمکه ګول ده. لہذا د دې چې کوم طول البلد دی لونګیچود چې ورته ویل کېږي، لونګیچود، او دغه شانتې عرض البلد دی لیټیچود چې ورته ویل کېږي. دا په مختلفو ځایونو کې مختلفو ممالکو کې مختلف تروي، بالکل مختلف. د دې د وجې نه اوس د چاند د سپوږمۍ چې کوم مدار دی چې هغې ته اربټ ویلی کېږي او زاویه ده، دا په هر ځای کې مختلف وي، مختلف زاویې نه، مختلف انګلز نه دا سپوږمۍ واضحه کېږي او راخیږي. د دې د وجې نه که یو کس په سعودي عرب کې سپوږمۍ ولیدله، ساینس هم دا وایي چې دا ضروري نه ده چې دا سپوږمۍ دی په پاکستان کې هم راختلی وي، او د دې صفا اندازه تاسو ته د وخت نه لګي. په سعودي عرب کې چې د مازدیګر وختي، آیا پاکستان کې هم د مازدیګر وختي؟ په امریکا کې چې د مازدیګر وختي، آیا پاکستان کې هم د مازدیګر وختي؟ دا صفا اندازه ده. د دې د وجې نه د چاند د سپوږمۍ چې کوم پوزیشن دی دا په ځمکې کې مختلفو مقاماتو نه مختلفو زاویو سره کتلی کېږي. نو د دې د وجې نه د سعودي عرب او د پاکستان په منځ کې فاصله 1500 کیلومیټر ده غالبا، بلکې د دې نه هم زیاته فاصله ده. اوس څنګه ته د دې زاویې اعتبار کولی شي په کوم بنیاد باندې؟ د دې د وجې نه اټموسفایر افیکټس چې کوم دي هغه هم دا وایي چې د دنیا
په مختلفو زاویو سره مختلفو مدارو سره انسان په یو ټیم کې میاشت لیدلی کېږي او په بل ځای کې میاشت نشي لیدلی کېدی. دا واضحه ده د ساینس نه هم. د دې د وجې نه اوس راځم خلاصې ته اخیری خبره کوم. اخیری خلاصه دا ده چې د قرآن نه صفات ورسره واضحه شوله چې مواقیت للناس دي، د خلقو د اوقاتو د تعین دپاره میاشتې مقرر شوي دي. د احادیثو نه صفات ورسره واضحه شوله چې تاسو روژه ونیسئ چې کله وګورئ میاشته، تاسو افطار وکئ چې کله وګورئ میاشته. دغه شانتې د فقهای کرامو د روایاتو نه هم دا تسلیمه شوله چې اختلاف مطالع معتبر دی. اختلاف مطالع معتبر دی. دغه شانتې د ساینسي حقایقو نه هم دا خبره صفات ورسره واضحه شوله چې اختلاف مطالع یعنی د یو ملک په مطلع باندې هغه بل ملک روژه او اختر نشي کولی. او عمومي حکم دا ولګېدلو چې تاسو چې میاشت ووینئ نو روژه ونیسئ او تاسو چې میاشت ووینئ نو اختر وکړئ. په دې کې بعضې خلک دا وایي چې سعودي عرب هغوی آیا میاشت نه ده لیدلې؟ موږ دا نه وایو چې سعودي عرب میاشت نه ده لیدلې، خو سعودي عرب دومره غټ ملک دی، صحیح ده، دومره غټ ملک چې د هغې اندازه نشي لګولی. هر قسمه ساینسي ټکنالوژي، هر قسمه څیزونه، هر قسمه مال او دولت ورسره دی. هغوی چې کله رؤیت وکړي هغه رؤیت میډیا ته ولې نه ښیي؟ هغه رؤیت دنیا ته ولې نه ښیي؟ که مونږ دا تسلیمه هم کو چې د سعودي عرب رؤیت معتبر دی نو د سعودي عرب هغه رؤیت هغه میډیا ته ولې نه ښیي؟ مسجد قاسم علي خان سره مونږ یو. مسجد قاسم علي خان والا چې کله د رؤیت اعلان کوي چې مونږ میاشت ولیدله، د لیدلو اعلان کوي، د هغې ګواهان باقاعده طور سره میډیا ته وښیي چې پلانکی دی، د پلانکي ځای دی، د پلانکي علاقې دی، دا د موبایل نمبر دی، او باقاعده د هغې نه د قرآن او د حدیث په رڼا کې قسمونه او پوره زاویې هغې تپوس وکړي. دا میډیا ته وښیي نو خلقو ته وښیي چې دومره کسانو د دې د نومونو د دې د پلارانو د نومونو سره دې میاشت لیدلې ده. سعودي عرب صرف فیصله کوي، هغوی مونږ ته رؤیت نه ښیي. که چېرته مونږ دا تسلیمه هم کو چې رؤیت معتبر دی د سعودي عرب نو هغوی رؤیت باندې مونږ ته دلایل نشته. زما سره دلیل څه دی چې سعودي عرب په لیدلو باندې فیصله کړي، جبکې زما سره په دې خبره باندې بې شمېره دلایل دي. زما سره په موبایل کې سکرین شاټ دي چې د سعودي عرب انسایډ د حرمین آفیشل پیجونه دي چې د هغې نه باقاعده طور سره دې میاشت د رمضان په میاشت کې بیا اوس د شوال په میاشت کې دوی په بار دا نیوز ورکولو چې ورځ ده میاشت نشي کتلی، ورځ ده او هیڅ چانس نشته د سودیر د طرف نه، د تیمور د طرف نه، د پلانکي د طرف نه، د ډنګري د طرف نه. دا د دوی مختلف زاویې دي. هلته نه هیڅ قسمه شواهد نشته ده چې میاشت ولیدلی شي. خو فیصله به اخیری کنګډم کوي. اخیری یو منټ مخکې د پوسټ وخه انسایډ د حرمین چې کوم آفیشل پیج دی چې یاره هیڅ قسمه رؤیت نشي کېدلی او خو فیصله به دی کوي شورټلی او بیا یو منټ بعد هغه فیصله کوي چې مونږ میاشت ولیدله. د کوم ځای نه دې ولیدله؟ پیغمبر خو وایي چې تاسو په لیدلو باندې فیصله وکئ او دلته کې فیصله هغه صرف په فیصلې باندې کېږي. د روژې دا په فیصلې باندې نه ده پکار بلکې دا په لیدلو باندې پکار ده. اوس اخیری خبره کوم، مونږه بیا هم دا کم خلک چې اختلاف کوي، کم خلک چې د سعودي عرب سره روژې نیسي او سعودي عرب سره اختر کوي، دوی ته یو ریکویسټ کوم، عاجزانه درخواست کوم چې تاسو خو ستاسو خبرې ته بیا هم مونږ غلط نه وایو، تاسو ته بیا هم مونږ دا نه وایو چې تاسو چې دی نو کفر کوئ یا کفران نعمت کوئ یا څه کوئ یا څه کوئ، بلکې مونږ دا وایو چې د دې هر څه باوجود مونږ دا وایو چې که چېرته تاسو د سعودي عرب په روژې باندې روژه نیسئ د هغې په اختر باندې اختر کوئ، خو بیا هم امت کې انتشار جوړول
دا ډېر سخته قبیحه ګناه ده، ډېر خطرناکه ګناه ده. نو د دې د وجې نه اختر مونځ 3 ورځې کېږي. که تاسو روژه خورئ هم تاسو ته پکار دا نه دي چې تاسو د اختر مونځ په هغه ورځو کې چې په کومه ورځ باندې د ډېرو خلقو روژه ده، پکار دا ده چې د امت اتفاق ساتلو دپاره تاسو چې دی نو د اختر مونځ په 2مه ورځ باندې وکئ چې امت کې انتشار ختم شي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او اختلاف ختم شي. په زور ولې اختلافات جوړوي؟ د امت نن تباه دی لګیا دی، امت بربادیږي لګیا دی، او د دې باوجود مونږ نور انتشارات جوړو. د دې د وجې نه فاینلی زه تاسو ته ریکویسټ کوم د اختلافات ختم کړئ، د تنازعات ختم کړئ، او یو امت یو موټی وګرځېږي د باطل دپاره، د غیرو دپاره، او صرف په معمولي باندې اختلافي او فقهي مسایلو باندې خپل امت مه تباه کوئ، خپل دین مه تباه کوئ، خپل اسلام ته نقصان مه ورکوئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.